د سونو پختونخوا کتونکو زه نورعلي وزیر په جنوبي وزیرستان وانا سپورټس کمپلیکس کې موجود یم. دغه هغه سپورټس کمپلیکس ته چې په کال 2014 کې جوړه شوې ده. هغې نه بعد دغه سپورټس چې کله جوړه شوه نو وخت په وخت به سپورټس اکټیویټیز کېدل. په 2018 کې د اپګریډیشن وشو. هغې نه پس دغه سپورټس کمپلیکس چې کومه ده په مکمله توګه باندې غیر فعال ده. په دې کې د سهولتونو ډېر زیات نشتوالی دی. په دې اړه باندې زموږ سره چې کوم ځایي دلته لوبغاړي دي هغه موجود دي. هغې سره خبرې کوو چې موږ ته څه وایي. دلته بیشته سپورټس کمپلیکس جوړ شوی دی. ښکلی سپورټس کمپلیکس دی. په انتظام یا نور چې کوم مخکې دي دغه د خبر نه بسوتي ځکه چې دغه مکمل بربود شوی دی. نه یې بشته پکې نه د ګاډي د غاول ځایونه هغه شته پکې او د دوه ګوله شي چې ټورنامنټ هم نه دی پیښ شوی. نو په دا ګراوند ته څه کتلی شي په ټول نه ضروري شی چې دی هغه د ګراوند ته د یبه سیستم دی یا د بجلی سیستم دی چې هغه ورته ولګېږي. دلته د فلډ لایټ ډېر ضرورت دی چې موږ یونایټ ټورنامنټ په وکړي. دلته پته نایټ ټورنامنټ نه په پاکستان کې ډېر کریز دی. نو زه دا وایم چې یونایټ ټورنامنټ په وشي او ډېر شوي ورسره سټپس ډېر زیات خراب دي. دا کیمه پوړی چې دي د خلک پکښې ني او په ټول نه ضروري شی د غورمنه د بچ کولو دپاره چې کوم شیډ لګیا دی دا شیډ لګیا دی تقریبا د 3-4 سال نه دا شیډ لګیا دی. حالانکې دا د 2 میاشتې چار دو کچېرې موږ ګراوند ابود کې د موږ هسپتال غیر ابود شي او دغه رنګې موږ د ام پی ای نه د ام ان ای نه او د موږ چې کوم صوبائی حکومت دی دغه نه موږ برپور دا اپیل کی چې د دې چې کوم لیډر دی د پی ټی آی عمران خان هغه یو دعوا کو چې زه یو سپورټسمن تر شوی یم زه یوت ته هغه ورکوم فیسیلیټي ورکوه او نن د دې موږ نه په ګراوند باندې ورک دی ښکاره کېږي نه موږ ته په موږ د دا برپور هغه کې چې دوی د روشي د حال د وکسي د ګراوند د وکسي. تاسو دلته د ځایي لوبغاړو خبرې واورېدلې. دوی د ډېرې زیاتې شکوې وکړې ګیلې وکړې د موجوده ام ان ای ام پی ای نه صوبایي حکومت نه. دوی دې وویل چې اخو دا دعوې کوي چې موږ به لوبې میدانونه آبادوو لوبې ته به وده ورکوو. خو د بده مرغه وانا سپورټس کمپلیکس چې په دې کې نه د اوبو سهولت شته نه د بجلۍ شته او نه دلته چې کوم کار پارکینګ دی هغه جوړ شوی دی نه شیډ چې کوم دی نه ګراسي ګراوند چې کوم دی هغه که کرکټ دی که بسکټبال دی که فوټبال دی هغه هم نشته. نو په دې اړه باندې چې کوم د دې سیمې لوبغاړي دي هغه ډېر زیات د تشویش اظهار وکړو. دوی ته وویل چې موږ دلته پریکټس هم نشو کولی. دلته د دې سیمه کې د سپورټس ډېر زیات ټیلنټ دی خو د بده مرغه دلته حکومت چې کوم دی صوبایي حکومت سپورټس محکمه هغه څه قسمه توجه نه ورکوي. او باید په کار هم دا ده چې دلته کې د دې سیمې ام ان ای ام پی ای ورسره صوبایي حکومت د دې سیمې چې کوم لوبغاړي دي هغه ته اسانتیاوې برابرې کړي. چېرته چې د سپورټس میدانونه آباد وي هلته هسپتالونه چې کوم دي هغه غیر آباد وي. سپورټس یوه پازیټیو اکټیویټیز ده باید حکومت زر تر زره دې ته توجه ورکړي.